سموده مخکې زما په چوکي ممریز کې په پبو سټیشن سره خوا کې بیان زه چې بیان نه کو واپس راتلم د په دې پبو سټیشن نه چې مخکې راشه د پبو بازار دی دلته ګاډۍ والے پروت پکې خرڅېږي هغه وخت کې په دې ګاډو کې سیوان خرڅېده اوس پکې امونه خرڅېږي ما بل یو ځای بیان کو بیا مې ګاډۍ کتې د دې خبرې دپاره چې ما ګاډۍ وشته که نشته اوس هغه ګاډو کې امونه خرڅېږي نو ما زه کور ته پروت وړم اوس یو ماشوم دی وسره مور ولاړه ده ما کې دا تجسس دا سسپنس دا شی ډیر دی اوس که دا مولوي صاحب دی خپل منځ کې خبرې کوي که نه نو زه به کرم ریبم چې دا دی یو بل ته څه وایي بس دا یو عادت راکړي چې دا دی څه وایي مثال په طور وایم خبرې دی نه دي کړې خپل منځ کې اوس دا مور او زوی ولاړ دي سیو به کیلو په څو باندې تقریبا نن سبا 120 سب 120 ما چلو 200 چې ډېر قیمتي سیو شي او د کویټې د بلوچستان سیو شي زه چلو په 500 په 400 د کیلو شي په 200 د کیلو شي چلو پروټ سیوان مڼې په 200 روپۍ باندې غټه غوښه چې ډېره ګرانه شي په 500 باندې نری غوښه چې ګرانه شي 1200 باندې اوس دا ماشوم دې مور ته وایي چې ماله سیو واخله سیوان نه ماله سیو واخله زه دا وړم مالا او په مالا ویښته ودرېږي سم څه چل را باندې شو مالا سیو واخله او دا ماشوم د مور ته وایي ما چېرته هم سیو نه دی خوړلی ما چېرته هم سیو نه دی خوړلی مالا یو سیو واخله چې زه وخورم بیا به ټول عمر نه خورم یو مور چې خپل بچي ده پوټ نشي اخیستی پوښتنه دا مور به د خپل بچي د غوښه د کوم ځای نه راوړي دا به غټه غوښه څنګه راوړي دا چې د 100 روپو پروټ نشي اخیستی دا د 500 روپو غوښه نشي راوړي دا د 100 روپو غوښه نشي راوړي زه درخواست کوم ریکویسټ کوم تاسو ته منت کوم ټول کال تاسو غوښې خوړلې دي دا پریزورونه ختم کې دا سټور کېدل ختم کې تقسیم یې کې په 2 ورځ د ستا غوښه ختم شي په 3 ورځ دې ختم شي الله به تازه غوښه د دوکان نه درله درکوي به خوري به انشاءالله دا سټورونه ختم کې دا محفوظ ختم کې د غریبانو ځای په ځای مدرسې دلته کې غټه مدرسه ده مسافر طالبان پکې دي ګیر چاپېره مدرسې دي هم مدرسو لې ورکې هغه مدرسو والا طالبان په چوټې دي که هغوی دپاره ږدي چې طالبان راشي بیا لنګر کې استعمالیږي بیا سټوډنټان دي هاسټل کې اوسېږي هغوی دپاره که محفوظ کړه بېشک هغوی محفوظ کولی شي لیکن دا نورې خبرې ورو پرېږدې دا ختمه کې دا ذخیره اندوزي ختمه کې ما بل په یوټیوب باندې یو ویډیو کته تاج صاحب ویډیو مې کته په هغې کې لیکلي بره ورته هیډنګ دا لیکلي په هغه ویډیو 1 سال کے لیے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کا فارمولا میں دا نر بچیا یو کال دپاره که د قربانۍ غوښه محفوظ کې نو د هغې دپاره زبردست فارمولا د یو کال دپاره خاکه یې زه به حکومت ته ریکویسټ او درخواست وکړم چې حکومته زما یو درخواست واخله یو منت دا واخله که دا خلک په صحیح طریقې سره غوښې غریبانانو کور ته نه لیږي مخ مروت نه بغیر نه لیږي او سټورکۍ یې د قربانۍ یو هفته مضبوط لوډ شیټینګ راوله چې دا په دې پروجونو کې خرابه شي دا په دې پریزونو کې خرابه شي د غریبانانو خیال به ساتو